چې ورځ تیریږي د مولانا عبدالمعبود صاحب پاغه خبره مې ایمان مضبوطیږي. ورځ تیریږي. 103 کاله عمر کې وفات شو. دلته راغلی و د شپې 10 بجې وې. ما ورته ویل چې هغه ته دا علم و چې په قبر کې د مړي حال معلوم کی چې لاندې پیسا ویل راځه چې لاس نه ونیو. ویل دا باره دیره د ورولم دی. خو ویل یو خبره مې بچیه واوره چې دیرې ته داسې وکتم. ویل یو خبره مې واوره مړی خو درته په قبر کې خیم خو په دې دیره کې داسې مړی نشته چې وی ګوره اوړه دې خوشحال شي. دا ټول ویل په قبرونو کې ناست دي غوښې ته غوسیږي لګیا دي تیکې ته غوسۍ ټول عمر به روټۍ خوند درنه کی که درته مې وښودو. بس یو بو مې نارې کو د کوټې نه مې بار منډه کړه معلومات یې مخه زه نه ګورم چې ورځ تېرېږي په دې مې ایمان مضبوطېږي چې رښتیا په دې دیرو کې داسې مړی نشته. مونږ یو پکې کړه نو مونږ چې بېګا خو ډېر ښه پروګرام و. دا حاجي صاحب هم مړ دی هله برې شو چې د جنت توتي شو. بېګا خو ډېر ښه پروګرام زی ماما چرته پیسې میسې ګټئ روټۍ ښه پیدا کوئ. زه خو اوس داسې مایوس یم دې قوم نه چې زه هم دا جوماتونو ته راتلم پرېږدئ ځکه چې جومات ته راشي او بار تې وځي نو سنډا درنه جوړ شي. په خوله لیلا په زړه کې ټک د پاسه برګ په خوله لیلا په زړه کې ټک د پاسه برګ په خوله خندا په زړه بېایمانې مسلمانه ولې سر د سنډا سرمند میخې د ورځې شیخې د شپې خورې پردي مالونه. ماله د شیخانو کیسونه راځي کیسونه راځي چې زما خور په رواج کې مړه وه د پیرنګیانو حکومت کې د هغې حق خو استاز نه کېږي که نه مالاوجي د هغې حق چرته کی ځکه چې ستا خور د خدای نه مخکې مړه ده نو چې خدای نه مخکې مړه ده نو دا اسلامي قانون خو خدای را لېږلی دی او خور دې د خدای نه مخکې مړه ده نو د دې وجې نه د هغې حق چرته تا سره کېږي. دا 15 جیره به کیسو د یو سړي جج ورته ویل شریعت کې ویل او جی مولا خوښ که نو ما پسې راغی ویل استاد جي صلاح در سره کومه که ګټمه خو شریعت کوم کې نی بیا کچری ښې دي چې کیسه یې راته تېره کړه نو بیللی مالګټې ویل تا به قاضي کم مال بالکل مې کا خو چې زه یې پکې سالس کړم جج ما ته فیصله راواستله او فیصله مې ورولېږله چې د بیلو ده او ده وګټل چې راغی دا ږیره په موټو وشو کول ما ته ویل خدای دې کور ران کړه خدای دې بیړه خدای دې مال ستا کور ران کړه ستا دې خدای بیړه تباه کړه. په شریعت کې چې دې ګټله نو شریعت ته کولو او چې بیلله دې نه کولو ملا مې وله ماته کړه مړ شو سړی خو زما نوم به چې چا واغستو نو توبه مې دي اسمان له به ټوپونه وال. دا مسلمانان دي په دې ایمان به مونږ چې دی خدای ته پیش کوو ځان به پې خلاصوو په دې ایمان به مونږ جنت ته ځو. ووایئ په ایمان تاسو ټول چې چرته چا سره تنازع پېښه شوې ده تاڼۍ له منډه کړې ده او که جومات له منډه کړې وایئ ټول تاڼۍ تاڼه د پیرنګي ځای دی پکې پروت د پیرنګي قانون دی پاکستان کې تر اوسه د انګریز قانون دی اسلام پکې نشته نو د انګریز قانون له فیصله وړې او جومات د خدای تاڼه ده او د خدای قانون پکې دی الماری کې پروت دی دی لرا نه لې ته وایه په ایمان د مرګ نه وروسته به تا خدای پرېږدي تاسو به جنت ته ځئ. نو عرض مې دا چې د کم قوم په ایمان او په ذهن کې د خدای کلام او د جناب محمد رسول الله کلام دومره سپک وي
چې د ژوند یو فیصله کلام ته نه راوړي حاجی دا قوم د قوم به څنګه خدای بخي قوم د قوم قبایلو کې وګوره چې تنازع پې خشي ملکانو له وړي پولیټیکل لرازي پولیټیکل کې د پیرنګي قانون پروت دی ملک سره د انګريز قانون دی خاریو کې وګوره تانه او کچرو لمنډي وي جمعات ل نه راځي نو دا جمعات په قیامت کې کیشتای په دې جمعات کې خو به هغه سړی پار کیږي چې د دې جمعات قانون هم پسان حاوی کړي وي کنه نو دې خبرو ته سوچ وکړئ اسه مونږ تبا یو تبا مونږ غرق یو ملک نشتا قانون نشتا هر سړی غونډې نه خپاړي اوس تو وایه چې د یو ملک د یو ملک نظام دی حد پوری یو د شیعو عالم مړ دی مولانا عارف الحسینی لس ټیمه پې کار کوي لس ټیمه نن اتمه ورځ ده او لس ټیمه پې کار کوي د یو مړي قاتل سراغ لا تر ننه نه دی لګېدلی اندازہ ہوگا چکی کی بس دمرا بدمنی لکستا پا ملک دا مثال نشتا دے ملک نا دا سوات دا والی حکومت یو پا عرب زلخو دے ملک نا د چترال د میتر حکومت یو په کروڑ زلخو دے ملک نا د دیر د نواب حکومت یو په کرب زلخو سره ضرب د لاس کې ګرځول چادر ته دومره نشو ویلی چې ستا په مخصوص ترګي دا پلیت قدمونه چې چترال او دیر او سوات تلاړه ورشداغ ملکونو سال دے او ستا پا دے ملک سال دے پرانا ورز با دے سڑے را سملئی او با دی شکئی سڑے بلارشی تا دے دلی راجا شوے دلی کا راجا مویا کوئی رونے والا نہیں پتا جڑا والا سو کتانے تلارشی جی وی شکول چا روند ویسا مرزا صاحب اخترا والا غریب منڈم کیوں پرانا ورس دمرا حتی زمون ملک را ورس دا دا چا دلاسا دا دا دی زلیل قوم دلاسا او دا دی نا اہل حکومت دلاسا قانون نشتا ستا پا ملک زکا بدمنی دا قانون نشتا یو مجرم تا د خپل جرم سزا نشتا نو هغه جرم پریدي ولی جرم خو به هغه مجرم پریدي چې چرته د سزا په دوربین کې ورته ښکاري چاته چې سزا نه ښکاري هغه جرم پریدي ولی